حضرت جنید بغدادي رحمه الله درته یوه واقعه ذکر کوم. یو ځل یو سړی د حضرت جلیل القدر ولی د حضرت جنید بغدادي رحمه الله خواله رالی او سره د جنید بغدادي رحمه الله خواله د هغې سره یې 2 میاشتې قیام وکړو. یو ځل یې هغه د رخصتۍ اراده وکړه چې حضرت جنید بغدادي رحمه الله خواله د هغه دا عادت مطابق د هغه کمرې ته تشریف یوړو او هغه دپاره یې د رخصتۍ سامان تړلو. هغه سړی ډېر زیات حیران شو چې دا څرنګې عجیبه او عاجزه او منکسر المزاج خلک دي چې د دې دومره لوی ښار اوسیدونکی دی او د دومره لوی مرتبې سره زما په خدمت کې مصروف دی. د رخصتۍ په وخت کې حضرت جنید بغدادي رحمه الله ترې تپوس وکړو چې څه دپاره راغلی وې. هغه وویل چې ما اورېدلي وو چې ته ډېر لوی ولی او د کرامت خاوند یې، لیکن ما دلته کې هیڅ بزرګي ونه لیده. نو حضرت جنید بغدادي رحمه الله تپوس وکړو چې آیا تا څه خلاف سنت عمل لیدلی دی؟ نو هغه وویل چې نه. په دې وفرمایل همدا اصلي بزرګي او اصلي کرامت دی چې زمونږ هیڅ عمل د سنت نه خلاف نه دی. مونږ او تاسو له پکار دي چې هر عمل هر کار چې کوو نو چې هغه د سنت مطابق وي، د سنتو خلاف نه وي. د سنتو مطابق هر کار هر لار چې اختیارو او د سنتو مطابق د سنتو نه خلاف دا نه وي.